اچھا دوستونه یوه بله مسله هدو موږ دا د سفر په مسله کښې شنه سره وچول خو سر هم سره پې خلوص نشو ځکه چې مسله وکړي بیا لاس قسمه مسیجونه روشي میږ ته هم پکښې شکوک و شبهات پیدا کو مطلب شکوک میږ ته نه وي خو ځینې هم نه ودرېږي چې چلو بیا یې وضاحت وکړي شکرداره کښې د خلک یې پنډېږي د هغې د سفر حکم بیان کړی و کراچۍ نه خلک سفر کوي یا ته وطن ته روشي توزه پیری وکړه نیمګړی وکړه کسر وکړه اکمال وکړه څه وکړه په دا مسله یورې د توس د فهم و تفهیم په بنیاد باندې د توس په مخ بیا هم زه مفتي صاحب ته دا زحمت ورکوه دی مو اصرار و چې دا مسله یورې بیا هم بیان کړه مفتي صاحب چې کوم ملګري په شکرداره کښې پنډېږي ادا پیرال منځ کو کا نیمګړی ادا کو څوک یې کراچۍ نه وطن ته روشي ادا پیرا کو کا نیمګړی ادا کو په دا مسله تو چې سر خلوص کې مفتي صاحب سره مطلب مواد موجود دي چې هغې په تناظر کې تاسو ته د خپله مسله بیان کوو بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی النبی الامي مفتی صاحب الله دا وکړي چې موږ ته په شریعت باندې تاګ د الله پاک ارسون کړي امین کوم ملګري چې کراچۍ ته تللي دي د کراچۍ نه دی واپس د خپله علاقه ته رسي دغه دوه صورتونه دي یو خو مفتی صاحب د سفر مسلې داسې دي چې دا د هر سړي سره خپل حکم لري د هر سړي نیت د هر سړي وختري خپل یو نظام دی نو دا داسې نه دي چې ټولې تقریبا ته په ویاله شته ووایې چې کوم ملګري د دغې ځایونه تللي دي یا هغې کورونه ورسره وړي دي یا هغې علاقه کښې وطن پوتې دی ملي پوتې دي مځکې پوتې دي علما فرمیي چې که چیرې دی داسې مستقل تللي وي چې دی حالات دا تقاضا کوي چې واپس میره وطن ته که د بیمارۍ یا د پوره لوړي یا د مړي سره لوړلي یا په بله داسې کیسه کښې لوړي بیا خو لوړ شي خو د کلي په تاګ یا د پنډغوله په تاګ باندې د میره دوه بوره منصوبه نه جوړېږي چې کوم کسون داسې تللي دي او په دغې رنګ کورته په کاروبار شي په کراچۍ کښې په حیدرآباد شي شاخ دي چې هغه پنډغوله ته دی واپس نشي تللی خو دغسې امرجنسي چې کله ور شي هغه کسونو ایله ته دوه رکعته لمونځ کوي یا هغې داندې وطن اگر چې د مځکه پوتې دو خو تعهل یې د دغې دوی نه ختم شوی دی نو لحاظه د هغې وطن دی دا وطن شو دی دوه رکعته کوي خو چې د کومې خلکې پوزیشن داسې وي چې هغه بیا هم کېدی شي بیا یې اراده وي بیا یې اراده وي یا پنځه کوله دی مصروف دی بنې دې وطن په زړه تېر نه وي په زړه تېر نه وي او دا یې وي چې زه واپس تلای شه د پنډغوله چانس مې جوړېږي هغه کسون چې بیا ایله ته رسي هغې ایله ته مځکه وي ایله ته یې میله وي هغه کسون چې ایله ته رسي او بیا پیره لمونځ کوي نو یو خبره خو دا ضروري خبره ده بله مفتي صاحب بیا ضروري خبره دا ده چې د میشتو زنانه کله ور د پلور کره لوړې شي او په سروره لوړې شي او په دا مانشې لرې زوی هم وي 77 کیلومتر هم جوړېږي او د 15 سیریزې اراده یې هم نه وي نو چونکې دا زنانه چې لوړه شي او د پلور کره لمونځ دوه رکعته کوي خو که خدا نه خواسته داسې وشوه چې بیا زنانه په داسې وخت کښې لوړله چې عادل منځه نه وه عادل منځه نه وه چې کله دوی د پلور کره لوړله ولته دوی د لمونځه شوله او اوس دوه رکعته کوي که څلور یا هغې په باره کښې حکم دا دی چې او څلور رکعته کوي ځکه چې کله دوی تلله په هغې ټیم کښې چې دوی سفر کړی دی سفر په داسې حالت کښې دی چې شریعت نه وخلي نو لحاظه دا سفر لکه چې اوکه شوی نه وي نو دا څلور رکعته کوي بیا اهمه خبره ده مفتي صاحب شکرداري په باره کښې موږ تاسو وضاحت کړی و الله پاک ته د موږ سامعینو ته ټولې ملګري ته جزای خیر ورکړي بیا ملګري ډېره د نقطې خبره کړې وه واقعتا چې هغې طرف ته د موتو ذهن نه و تللی او چونکې مبتلا به سړی بیا یا هر شپې باندې پوهېږي نو عین ممکنه ده چې او د دغې وجې نه وي موږ تاسو د سفر په باره کښې ولته ویلي وي ولته چې د کومې خلکې دیکاني نه دي په ښار کښې پنډېږي هغې په باره کښې خو چې کوم تفصیل موږ تاسو کړی وه په هغې رنګې دی البته دا چې کوم مزدورون دي ایله دولې طرفه دو یی چې ولته چاپی اچېږي بین القرار والفرار دی آجوي داسې نه دی چې قرار دی نو هغې په باره کښې انشاءالله واقعتا دا علما لیکلي دي کتابي لیکلي دي چې په داسې ځای کښې سړی نیت نشي کولی چې په کوم ځای کښې منډه تړلی وي ته په هغې ځای کښې پوتې کېدای نشي په هغې ځای کښې ته نیت اقامت نشي کولی نو که چیرې مزید د دغې نه مسوا د حالاتو د وجې نه موږ معلومات وکړل بیا په حکم شي څه تبدیلي وروړه انشاءالله د میرو په ذهن شي وي
الله د دغه ملګری ته جزای خیر ورکړي او امیر تو د چې څوره اشاعت ته څوره نشر دی چې کوم ریشه د امیر تو سره صحوه کیږي ټول ملګری په خدمت ته زده درخواست دی لله فلا د امیر سره ایساو خو د امیر نو غلطي هم کېدای شي سهو هم کېدای شي د امیر سره غلطي وکړي تو کوم اصلاح وکړي رجوع ځنه کوي او د امیر محسن او هوي محسن د علم خو ذاک نه خدا سره چې میشو طالبونی هر چا اصلاح ته یې هم محتاج نو امیر سره تو ته احسان ده چې میشته داسې غلطي نشاندهي کوي